لا لم يستحلق ګور ما د دې کنه لارې خراب زین د ګډ وړ شو کنه او چې کنه دیم ځان تر بوزه کنه الرحمن الرحیم کتاب الجنائز هر کله چې مصنف ذکر د احادیثو نه فارغ شو چاہے کہ ذکر د صلات للاحیاء اس بیان کی ذکر د صلات علی الاموات پختو کی ماندا شوا احکام د ژوندونه فارغ شو او شروع کړ احکام د پړو او فرمایي چې کتاب الجنائز جنائز د جنازتون نه دی یا جنازه نه دی او جنازه به معنا د 70 سره راځي وشو کنه نو کتاب الجنائز چونکه مړیم پټول غواړي کنه او دا د مړی عزت ته ثم ماتوا فاقبروا نو په دې اعتبار سره مصنف کتاب الجنائز شروع کړ بیا جنائز کی دو قسمه عبارت ده اعرابی طور سره یو بفتح الجیم ده جنائز یو بکسر الجیم ده جنائز جنازه جنازه خداغه مسله دا چې د حضوری نواغلی نو ترتیب بخاری حاشیه پوری علی الجزم محدث فقی لغت والا فیصله نه ذکرې سو کوئی چې جنائز بفتح الجیم المیت او سو کوئی چې جنائز بفتح الجیم سریر المیت وقیل بالعکس دا د مونږ چې دا واړو لګیره نو راغلي دغه وخت نه دا قیل بالعکس ته او تر اوسه پورې بالعکس ته وایي کنه نو معنا جنائز جنازه سریر المیت جنازه مړه معنا جنازه رااله یعنی مړه رااله جنازه رااله یعنی کټه مړی رااله جنازه چې کوم دی نو دا مشهور لغت ته د تسریر المیت وي هغه لرګي چې کمانه مړی خدای کیږي او جنازه تیشه کنه اے میت وي نو کتاب الجنائز باب ما جاء فی الجنائز باب د ذکر دا احادیثو کې چغر اغل دی په بار الجنازو کې ومن کان اخر کلامی لا اله الا الله او دارنګه په بیان داغه چا چې اخر کلامی لا اله الا الله چې چا اخیری کلام کلمه د توحید لا اله الا الله راشي ګوره علماء کرام من کان اخر کلامی لا اله الا الله څه مطلب دی یو مطلب دی حدیث دا دی هغه سره چې هغه کلمه د توحید وخت د مرګ وي من کان اخر کلامی عند موته هر هغه سره چې اخیری خبره دی په وخت د مرګ لا اله الا الله راشي نو دخل الجنه او په دې باندې دلیل موږ څخه شته د خیر سره حدیث د بخاری شریف ثانی چاہے کہ باقاعدہ تصریدہ 867 صفحہ پای کې باقاعده تصریح د فدی خبره باندې چې دا عند الموت خبره ده 867 اته سوا وش پیته ټیک شو علماء کرامو دا ګوره دا حدیث مبارک ته وکړه بالکل به حدیث ته ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه نو اخر کلامین مراد شو عند الموت هر هغه سړی چې دغه اخیری خبره په وخت د مرګ کلمه د توحید وی کلمه نصیب شه الله د مټولو ته نصیب کی دخل الجنه نو ته په جنت ته داخليږي وقيل لواب ابن منبه بنوي ښا دا منبه فصيغه اسم فاعل ده قيل لواب ابن منبه عليه لا اله الا الله مفتاح الجنه اي کلمه توحید لا اله الا الله دا د جنت چابي نه ده قال بلا ولندا
ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، نی په دنیا کې یو چابي مگر وی هغه لپاره غاښونه. اسنان چې کوم دې منه غاښونه وي، غاښونه کنه ښا پنځه تبي مفتاح چې سراتلو کې به یو داسې چابه سره له اسنان چې دای غاښونه یې نو فتح لکا، نو دا چابي به تعالی دا بند تعالی کولا وکي. وإلا لم يفتح لك، او کچری داسې چابي ني غاخداري ني لم يفتح لك نو پرابن نشتی شي، دا ګرندل پارستا کولاو بنکر شي چې پارستا. اوس ګوره علما کرام او صلحای امت د چابه دو قسم دي. ورګه د کراچي دي دوست پر خبرو کوم عظیم نو. السلام علیکم. کراچي کرام او صلحای امت. اوس ګوره دی حدیث تا وهب ابن منبه دا روایت تغوا کېده. دی حدیث اور آنے والا حدیث کے لوی تعارض دے چې کوم ته حدیث دا ابي ذر سے وای. خیر هغه مو چې بیا فرق وکړه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الاحدب عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ياتي من ربي فاخبرني او راغه ماته وراتون کې زما طرف نافاق بنیم زه خبر کم او قال یا وی چې بشرنی مال زیر راکړه انو من مات من امتی هرغه سوچ مرشي زما د امت نه لا شرک بالله شیان چې الله سره صدا سوک نه ګرځي دخل جنت دیو جنت تلار شي. فقلت ما چې وین زنا وین سرقا قال وی وان زنا وین سرقا ما اگر چې د زنا خوري یا د غلا ګروي حضرت اگر چې زنا خور غلا ګروي او دا حدیث مکه تیر شوی دی. وجه تخصیص د زنا او د غلا صدا زکه چې زنا حقوق الله نه دی او سرقه حقوق العباد نه دی. نو معنا اگر چې په دې باندې حقوق العباد پیټه پروتي یا د حقوق الله پیټه پروتي خدای به جنت ته دی. بس ځکه طالب جان چې دوه احادیثو کې تعارض دی. اول کراغه چې کلمه د توحید چې دا او څنګه مفتاح الجنتی د جنت چابي دا. بل حدیث کراغه چې جنت چابي الادا چې غاخونه وي او مراد د غاخونو نه چې د اصول د اسلام دی، بناګان د اسلام دی. نو معنا دا شو چې صرف کلمه مفتاح نه دا سو پر چې د کلمې سره سلور غاخونه دو یو طرف ته دو بل طرف ته ني لکه دا نیغه کلمه نیغ چې دی دا په منځلې د لا اله الا الله شو او غاخي اول چې کوم د موسی بیا د امروزه شو دریم حج شو سلورم زکات شو. معنی چې غاخونه ور سره نو کولاوی کې ورته کې غاخونه ني لم یفتح لك. اوس بسکو دا یو جواب خو آسان دی چې وهب ابن منبه فرمای دا کلام د وهب ابن منبه دی. هغه چې کلمه د توحید اعلی مفتاح دا چې غاخونه ور سره وي دا کلام د وهب دی. حدیث موقوف دی مرفوع نه دی او دې په مقابله کې حدیث ابي ذر حدیث مرفوع دی. حدیث مرفوع چې راشي نو موقوف چې هغه متروک کیږي. لہذا حدیث موقوف په مقابله حدیث مرفوع یترک. دیم جواب دار مولانا صاحب چې شاید وهب ابن منبه تا حدیث د ابي ذر رضی الله تعالی عنہ رسیدلې نیوي. دریم جواب دار چې لکه دخول د جنت ته هغه دخول وای کنه. معنا د حدیث د ابي ذر کې مطلب دا دی چې مسلمان به جنت ته ځي. بس دا ذکر نشته چې اپاول وحدت کې وځي او کې آخر وحدت کې وځي. وهب ابن منبه روایت نه ثابت شوا چې کلمه توحید خو چابي ده. خو چابي دوه قسمه وي. یو هغه چابي وي چې سره په دنه کول د تعالی کولاو شي چې هغه چابي کامل غاخدار وي. د چا کلمه ویلي او اعمال وی نو په پټو سترګو په دخول اولی سره لار شي. او کې چردا سي چابي چې غاخون ور سره ني متعلق چې دنه کې ناغه حضور را حضور غواړي لغونټیم ارسل غواړي نو کې چرته په بٹن فټ شو نو ټک کولاو بشي. دغه چې کلمه ویلی وی او اعمال نه کړی جنت ته خو بزي لیکن پس د دینه چې محاسبه د اعمال وشي. خبر اخلاص ورې دي کې شکال نشته. اوس مثلا شو ان شاء الله مسله دا شو چې وهب ابن منبه دخول اولی ذکر کړي او حدیث ابي ذر کې نفس دخول ذکر دی.
ونشي مولانا صاحبا لکه طالبان چې د کال په اول کې هم مدرسې تراشي داخله په دوه قسمه یو زور طالبي یو نوې طالبي زور طالب نه امتحان نه دغه چې کال مخکې امتحان ورکړي هغه چرایشي فارم ولور کې جزات کولی کو کې د زړه تکور ته او چې کوم نوې طالب نه غینه تاسو کې چې پرس کال کوم مدرسه کې کوم کتابونو امتحان ورکا استاد ناس دی هغه امتحان ورکړي بیا نتیجې چې پاس نو داخله ولا ملاو شي کې پاس نه نو بیا مشروطي وی بیا پرسکري کتابونه بیا وای او کینی داخله نشته ناغیل لکه یو ورځ پس داخله ملاو شي او داخله دوار طالبان له ملاويږي بدغه څه مسله ده ٹھیک شو اوس دا حدیث چې من کان اخر کلام لا اله الا الله دین مراد شیخ مولانا صاحب امام شافعی علیہ رحمت فرمای من کان اخر کلام لا اله الا الله دخل جنہ دین ابي ثابت تلقین المیت تلقین المیت او دا سره د امام شافعی علیہ رحمت مسلک دی او دا تلقین د میت څخه کوم دی معنی دا شو چې لقینو حدیث کی راځي لقینو موتاکم لا اله الا الله تلقینو کې خپل مړو ته د کلمې د توحید د امام شافعی سے وی چې لقینو موتاکم نه مراد هغه دی چې موت ور باندې حلول شوه دی مرګ په راغله دی نو مړی ته تلقینو کا او لکه بیا روایتونو کې راځي چې یا فلان قل لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله دته تلقین وي د دې امام شافعي سے قائل دي اما احناف ادي قائل نه دي تلقین مې قائل نه دي حدیث کې راځي لقین موتاکم لا اله الا الله مراد د موتانه قریب الاموات دي هر هغه سره چې پويږي چې اوس په مرګ باندې روان دي مړکیدون کې دي قریب المرګ دي دغه مخکې تلقین د کلمې وکا او بیا تلقین معنی دا نه ده چې ته وایا او هغه وخت به وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تبوای وای لا اله الا الله محمد رسول الله چې ستا پسې دې په ذکر روان شي دا بنو ته چې وای کلمه ابي نشي ویلې لا به دغه ذکر کلمه نو ته به خوا کې کینی او دغه ته تلقین کې نمګو چې تلقین د مړی قریب الموت مراد دی پس تر راتلو د مرګ نه تلقین نشته ده واخر کلام لا اله الا الله مراد دی اخر کلام لا اله الا الله لقنوا موتاکم لقنوا قریب الموت اخر چې قریب الاموات دی اغه ته تلقینو کوي ٹھیک شو لکه تاسو دا حدیث ویل ترمذی شریف 152 میں وګورئ جلد اول 152 میں جی قربان دتانا باب دے باقاعدہ باب دے باب تلقین المریض عند الموت شتے کی نہیں چلے بالکل باب پر سنٹر کے دیں حدیث ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ بیا گورا ام سلمہ قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا ٹھیک شو وقد كان يستحب ان يلقن المريض عند الموت قول لا اله الا الله حدیث راغلی تو مسئلہ شو قریب الموت سے مراد ہے دا ترمذی شو کم حضرات ہاں بل احناف مسلک دا دے چې تلقین بعد تلحید نشته سره مرشی پس مرګ نه تلقین نشته دا کتاب چا څنګه نشته چې چا ډیر فقهاو څنګه پاتې شوی کنه او ډیر فقهات یې ذکر خو مشکل چې دا کتاب چا څنګه او کینی دا غزو دا میدان پوښتنه مولانا صاحب دا د متن تنویر الابصار و جامع البحار متن دا ډېر په خوانې د وګړو شوی درانه متن تنویر الابصار و جامع البحار مؤلف چې کوم دی کنه شمس الدین محمد ابن عبد الله ابن شهاب الحنفی دی او دا بالکل طبع اولا کتاب دی او خوانې زمانی کتاب
او د فقه اصل متن دا قره خیال ورته د دې دا صفه یاد کړه د دې صفه دا مولانا صاحبہ 32 مچوالی سرکار کا سمول شي ټول ونه شي دا ګوره باب صلات الجنازه دې طریقې خې کنا اخر کې ويلقن بذكر شهادتين عنده من غير امره بهما ولا يلقن بعد تلحيده بس ولا يلقن بعد تلحيده بس او تلقین بعد تلحید نشته معنی مړ چې په لحد کې دي کتن بیان بر په خبرداني چې شاب مسلمان بچیا وای کلمه توحید او تاسو به کلمې ویلې او اشهد ان لا اله الا الله اګه بولیان سره چې مړ شي بیا ته چاپیر نازي شاب وای لا اله الا اشهد ان لا اله تو خودم رخصړې چې دا ستاسو د فقه متن د خافقي سیب دا ستاسو د فقه متن دی ٹھیک شو ادریک دا چې ما یو کال حواله ورکړه په درس کې بیا دې بعد درس مدرسین علما هو بیا دې کتاب کتول راغله او کنه دا خو ناشنا کتابونه دي ما څخه یار نو دې ته وی چې احناف مسلک دادي چې تلقین بعد تلحید نشته البته مبتدین یو تلقین ثابتې او مجمع الزوائد دویم جل 324 صفحه کې دغه تضعیف کړل مجمع الزوائد دویم جل 324 کې دغه تضعیف کړل او دغه سند باندې رد کړل جناب وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه دا حدیث مګه مخ کې ویل دی هغه سړی چې مرش او شرک کاونو جهنم ته وځي خلاص حدیث مرفوع د حضرت الفاظ مبارک ختم قلت عبد الله بن مسعود وی ما بطور ملازمه وی دایات کې ما بطور ملازمه وی نب صورت مفهوم مخالف من ما تلاجر بالله شن دخل الجنه نو چې ارکلا په شرک مرشن اورته دي نو چې کم سره په توحید مرشد جنت ته وځي دا رستو من ما تلاجر بالله شن دخل الجنه کلام د عبد الله بن مسعود دی خو به طور ملازمه لا بطور مفهوم خلاص جی قربان باب الامر باتباع الجنائز باب الامر باتباع الجنائز باب د په بیان د امر په اتباع د جنائز سره ګوره اتباع الجنائز مطلب دی دا سه ابواب چې کوم راشي په کتاب کې نو کله خلق خوږي لکه نصر الباری تاسو تورات چې تاسو خو مطالعه کوي او پوښتنه آمنتم به نو اوس دې ځکه هغه ذکر کوي لکه الامر باتباع الجنائز نه مراد ده چې دین دا مسله خي چې لکه جنازي پسې د تلو طریقه صدا او دلته باب اتباع الجنائز ده لیکن دا مقصود نه ده ځکه په کتاب الجنائز کې درې ابواب راځي او د هر باب خپل مفهوم دی 175 اور 176 سفر آواړه 175 ګوره چې صفه خلاصيږي اخر کې باب صراط بالجنازه باب دې په بیان د جلدبازۍ په جنازې سره بیا 76 وګوره بالکل چې کرغه خلاصي کتا باب فضل اتباع الجنائز
التم اتباع الجنائز دے التم سورۃ الجنائز دے دلته الامر باتباع الجنائز څه مطلب دی ورشه مولانا صاحبہ د جنازي سره دتلو او د نتلو باس بدی باب کې نشته دی جنازي سره دتلو باس رسول روان دی 176 کې دلته نه دی اور الته بیا اختلاف کیږي چې الکا مخی تل پکار دی شاته تل پکار دی راګی راولي پکار دی په دیوان مخی باس کړي لري فالته دا مسأله راشي دلته مقصد د دې باب امام بخاری ذکر کړي الامر باتباع الجنائز حکم فور پسې کېدو د مړي بس مخی راغی کلمه ورته وای تلقین بو کی چې مرشد په مسلمانې مرشي نو چې کله مرشد نو الامر باتباع الجنائز معنی حکم شارع او ورپسې کېدو د دې مړي یند مړي سنبالول نو اوس شابه دا مړي کی ګندګي ته وتلی ا بدل کا هغه ویزا ال شابه قبر وکنا ال شابه کفن تنظیم وکا ال شابه داو کا ال شابه داو کا نو مراد دلته الامر باتباع الجنائز امر وسنبالول د مړي بس امر ورپسې کېدو د مړي بس دا مراد ده او الته بیا سورۃ الجنازه او الته بیا اتباع الجنازه او ان شاء الله الته موږ نو مقصد سرعت بالجنازه ده ٹھیک شو دیمه خبره دیم مقصد کی چرته دلته الامر باتباع الجنازه نو مراد دسی مقصود اتباع مشروع اور الته کوم باب دی نو فضیلت ذکر دی نو دلته اتباع مشروع شي والته فضیلت د اتباع شي اشکال به ختم شي چلو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن ثمن أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبراز القسم ورد السلام وتبقية العاطف ونهانا عن عنية الفزة وخاتم الذهب والحديد والديباج والذهب بالذهب وكان ذهب نده ها والحرير والديباج والقسي وقد قرأتم في الجلد الثاني او په دې اشکال او بیا جوابونه چلو والاستبرق او تفسیر منګویل د په 870 بخاری ثانی کې یاد درته البته منګویل ده کنه جنانی بسبن و امرنی بسبن او بیا پای کې منهیات ستو طبعانو نو ما بل زراړو چې ومن كل الحرير دا هر قسم د حریر را بیا نه پوره شاتی کنه مخیرا وفي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عمرو بن ابي اسلم عن الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام بس حق المسلم على المسلم حق وجوبي د یو مسلمان په بل مسلمان باندې هغه 15 دي او بعض روایتو کې راځي چې حق هغه شپږ دي بعض روایتو کې شپږ راځي او بعض روایتو کې 15 راځي او موږ ویل چې مفهوم مخالف لره اعتبار نشته شریعت کې نو کله شاری 15 ذکر کړ دي او کله شاری شپږ ذکر کړ دي نو چې شپږ ذکر دي نو دا 15 معنی د 7 نه ده او چې په 7 عملو کې نو 500 پکې راشي جی رد السلام و عیادت المریض رد السلام بوجي نه چې تاسو سلام وي ته جواب ورکې واجب دي و عیادت المریض تفوز بیمار سړي و اتباع الجنائز او د مړو خدمت کول ورپسې کېدل د مړو پوښو کنه جنازه کول د مړي نو غسل کول د غسل ورکول د مړي نو تکفین د مړي نو تدفین د مړي وغیرہ وجابت الدعوه او دعوت قبول چې څوک د دعوت درکې د کباب یا پوښو کنه چرګ مرګه نا قبول پکار دي خو چټیم وی سړي څنګه وتشمیت العاطس او جواب د پرنجي تابو عبدالرزاق بن محمد چلو کنه شابه بس رواه سلامتان و خیر شاباس باب الدخول الى الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه باب الدخول على الميت
باب دې په بیان د داخله دو په مړی باندې بعد الموت پس د مرګ نه اذا ادرج فی اکفانه کله چې دا مړ په کفنونو کې وردن نه کړی شي. ګوره علماء کرام او صلحاء امت دې ځکه ما نصر الباری کتل دا اغه دې ځکه لیکل دي چې الدخول میت بعد اذا ادرج فی اکفانه مانا دا شوا چې مړې کله چې غسل ول ورکی او کفن واچي نو د مړې کتیش دا څه لیکل دي کنه تاسو کتل دا څه تا کتل دا څه نه دې ځکه یو مسأله یاد کا چې آیا یو سړی چې مرشي او غسل ول ورکړي شي او کفن ور باندې واغستې شي نو بیا دغه مخ کته شي او کړي شي کته دې خورشه کنه یار ته رسونه ته مچاله سرکار دا ور باندې کنه دې یخ خصالس یخ خصله راځي بس اي شه بچي دلوشه بس ودلته ما نه جوخ کینه خو شو مولانا صاحب دې یخ خصله نو مړ پس ته کفن اندراج نه کته شي او کړي شي کته ابراهیم نخی رحم الله مسلک دا دی چې مړی له غسل ورک انو کفن دک انو هغه نه پس مخ نشي کته دا ابراهیم نخی قول وای ډیره ممکنه دا چې د دې مړی په تعذیب کې تعجیل شي او د دې چهره بدل شي په چهره کې تغیر پیدا شي اور بیا سبب د بیزتای د دې جوړ شي لہذا بعد تکفین د مړي قتل ابراهیم نخی و چې جایز نه ده. ابن ماجه دې کې شاه مچوان سرکار خا دیم قول دادی علماء کرام ابن ماجی شریف کی یو روایت تے 106 صفحہ دا دا 106 صفحہ دا باب ما جاء في نظر الى الميت اذا ادرج في اكفانه ابن ماجه شریف باب دې بیان د نظر د مړی ته کله چې په کفن کې واچول شي اوس ګوره حدیث ته ګوره قال لما قبض ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوا في اكفاني حتى انظر اليه لا کفن کې ما چوي تر دې چې وګورم فاتاه فانكب عليه وبكى چراغ نو حضرت پنسکور شو او پجراش اجازه تو د کاش برابر کاش را او که ستاسو کتاب کې تصرف مال څه جایز خو پرتو خان عادت ته درسي خو نشو مولانا صاحب نو دې حدیث ته معلوم شو چې حضرت وی لا په کفن کې مدن نه کوي چې زه وګورم اغا قول د ابن ماجی او د امام ابراهیم النخعی د قول په بنا باندې ډیر علما په دې ملکونو کې جګړه کوي چې لکه کفن کې چمړې واچي نو بیا قتل جایز نه دی مګر جناب محترم پته ولګی دا چې دلته مولانا افضل خان شاپوری رحم الله وفات شوی دی پېښور هسپتال کې وغیرہ د واورین ورېدي نو په دې لارې بوته سواد لاري بندي موږ دې جن گاډیو کې پیجارو پجیرو او 7000 روپے باندې موږ سره خبر وکړه موږ لاړو نو په دې لارې کې مولانا سي موږ به کلمه کې جو کړو صبح شو نو څنګه شاپور تورسیدو کته څوک شاپور ته تله کله کته کوم ځای کې مدرسه ده دل تورسیدو نو بار आवाज وشو چې جنازه ولاړه ده مدري کې چا زمانو واسیره چې هغه روان دي صبر وکړ مې زه په دمر لار په عدل دمر نشم خطه د جنازه وشي د چې کته رااله نو علماء یو وخت چې دا مړ کېده چې دی وګوري کنه پای کمبل کې نه راځي ځل کټه کې خود نو باز علماء اوچت کړي نه
کفن کیا چورے شوی د قتل باندې دي ابن ماجه حدیث دی ابن ماجه حدیث 106 نمبر نظر ډیر زیات خفه شو ما خو ما یې ټیک ده نو امام بخاری رحم الله دی باب تو ګورا دې څنګه باب تړي ادخل المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانه اوس بګوروخه داخله دل پمړي باندې چې کله په کفن کې واچول شي بس اوس ګوره طالب جانا اوس ګوره طالب جانا چې کله دې په کفن کې واچول شي حضرت سے وفات شو حضرت په خسته صادرو کې اونغخته شو صادر په واچول شو اخر مقام سنحنا ابو بکر صدیق راغه مخیر او برصیرک او تندې ولا خپل مخی برصیرک تندې ولا خپل اوس دی حدیث ساکت دی چې دا خپلول قبل اندراج فی الاکفان دی او کې بعد الاندراج فی الاکفان دی په امام بخاری چې دا باب کې خود نو ترجمه الباب شارحه الحدیث نو معنا بعد الاندراج فی الاکفان قتل جائز اوس په پوښي ها اوس کې توجه چې ابن ماجه دا او دلته دغه ګڼ جوابونه دي یو جواب دا چې ابن ماجه دا ابن ماجه په صحیح ستو کې د ټولو نه آخر نمبر کې را روانه ده د سننو کې په ټولو کې آخر نمبر کې راځي دیم د سنن روایت ده او دی خو د بخاری روایت ده نو دې له ترجیح ده دیمه خبردار چې مراد دې دا نه دی چې پس د دین زکته نشما مانس لکه یو سړی ویل کله صبر وکا لا په کفن ما ته زړه زما نو مانس چې زوم په دې کفن کې ورسره شریک شم تاسو سره دین دا مراد نه چې بعد الاندراج کته نشي واما اليوم انا فی ان شاء الله چې هر عالم چې مرشي کہ پلتو کفنو کې واچول شي او خول پکاري لازمه احمد زما په دې پوښي مته ترا په بیا د فقات خبره شروع کې چې فقہ کې دار راغلي ور شي کنه زېما کې تر 15 شپږو کفنو کې عالم اونغخته شو نو کې څوک یې منګه ګورون او خیر ورتا ولی شیخنا المحترم الشیخ غلام الله خان قدمات فی البحرین بحرین کې وفات شو الته ولا غسل ورکا الته کفن کا ای وخت د شیشو بکسی نه تابوتونه نړۍ دغه ته تابوت ته لړکی تابوت کې خاص کا یل بند کا پاکستان ته راولېږه تعلیم القرآن کې لاش پروت نو مولیان طالبان براتل زی علماوی چې بھئی دا یو تختل لري کې چې دا علماي ګوري سجاد بخاری سے تدری مفتیان نور هغه وی چې دا تابوت په منزله د قبر دی امر چې په قبر کې خودی شي نو بیا قتل جایز نه دی لہذا اوس دې تابوت مثال د قبر دی لہذا دینه تخته نور مناسب نه دی زه چې ټیک د مناسب نه دی جماعت علما خو بیا وایي سنت طریقه سنت نو مخالفت را نشي انا اوسه پوری دا بریلیان وی چې مخې ولا ځکه نو خودل چې مخ روان شو حالانکه بدی ما رسالو کرالو او شهادتونه د علماء ورالو په دې ویسا کې یو دکاندار نه هغه شیخ القرآن رحم الله په غسل کې شریک شو او پرس کلمات پته نه و پرس کا طالبان الته ترون بیاغي ته خبر پته کیږي بس ونګره دې په خپل وی چې د په غسل کې ووا ما شیخ له غسل ور کړ دې من کفن کړې من په بکسه کې خېره او بالکل یو نورانی چهره و د شیخه دا څه نورم ډیر کسان دي خو اوسه پوری خبره کوي خلک مخالف خبره اوسم کوي او دغه وجه د شیخ القرآن د مر نرستو کافر د شیخ القرآن د قبر خوشبو راته خو مصیبت دا ده چې چردا د بل طائفي وي دوی پر سالو کې ډنډوري وي زه په خپل تل ما خاور واسه خوشبو مې کله کې چمبيلي په شان خوشبو راتله ما په خپل او د شپې به خلق راتله
بیا مخالفین وی چې دوی د شپې په اتونه ورځي او استاد ځکه دینه خوشبو راځي بیا غ خاور چې د اوچته کړه شو د لاهور لیبارټي ته ورلې شو لیبارټي فیصله وکړه چې دا د انساني بدن خوشبو دا عارضی او خارجي نه ده او د اټک خخ علما او عوام یو پکې دا عجز غلام حبیب د خبرې گواهی چې د شیخ قبر ته چې نږدې شوم نو یو ناشنا خوشبو راغله لکه چمبیلی خوان څخه سړی دی کو خلک هغه څه خن نه یادي بلدا زما فتوا دا چې د علماو مخودل پکار او دې کې ثابت شوی یو خبره او زه فتوا نور کوم او دا تاسو دې کیسټ کې دا شی نه لیکل شي کنه خو خیر د مخه مدافع کوم زه دې قائل نه ما مدافع کوم خو چې احمد سعید ملتانی چې کله مرشه چې دا یې سره مسائلو کې زموږ اختلاف وو هغه وخت کې مو اوسمو او زما خو اسره ازادي او ما ورته ویلو زما خو مزاج ما مچ څنګه ادمیه ما ډیر خسرې خو چې دا کتاب دی نه وکړ نه ویلي کله خو څنګه امام بخاری باندې 52 اعتراضات ذکرو ما ته بالکل بالمشافه ویلو ما ډیر ښکارون دي کړي خو چې دا کتاب دی نه ویلي کله هغه ډیرو مسلو سره زما اختلاف دی لیکن چې کله هغه مرشه دی زنکدن نواخلی نو تر مرگ نو غسل جو کفن کول په قبر کې خودو پوری خلقو سیډي جوړه کړی اماغه په خپل لیدل دا چې اوس دا په کفن کې دی یو دا مخ ته وګورای نو بیا یې اوس جنازې ته ځي نو جنازې کې یو څو وګورای نو بیا چې قبر کې خو دې شنو باقاعده لکان وي یره دا مخ ول نور کولاو کې خيو وګورای مخ خ کولاو کې نور وګورای ان بیا چې ګټي دین چې مخ پاتې بیا ورته وګورای ان بیا روسه بند کی اسې نشته دلته لیکن باوجود دین اوسم یک دوکه خلک چې مخ خراب دي نو کې دا سیډي نه جوړ شوی نو شاید چې خلق رسالي کې ویل چې اخر کې سپې جوړ شو خندیر جوړ شو دې لپاره زما خپل رائے دا چې د علماو مخ خامخه امت ته خودل پکاتي دا زما خپل رائے ده وللناس فيما يشقون مزاحم او دغه وجه بداوی چې تر نور سرین یعنی ډیر افراد با خپلان به د بدګمانۍ نه بچي او نور خلک به د ګناه نه بچي ولا تخیل ورته تصویر حرام دی زموږ حرمت تصویر قائل ما لیکن چونکه دیزه کې سبب دا تحفیظ عزت ته لہذا کله کله ضرورت او تبیل المحظورات قبیلنا داسې پکار دی علماء حق او سره مثلا ونه سپوږی کنه زکن یا ربات لزاو درجا فی اکوانی شابه کنه قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن زهري قال اخبرني ابو سلمة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بکر علی فرس اقبل ابو بکر علی فرسی راغ ابو بکر صدیق سے خپل اسبان سور میں مسکنه د خپل زیاده آباده نه چې دا د سونوخ چې مقام د سونوخ حتی نزل چرا کوش ودخل المسجد جمعه تدن شو فلم يكلم الناس چادر خبرونه کړي حتی دخل علی عائشه تدی عائشه به صغراغه فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بیا دی قصد ملاقات او دی دیدار د پیغمبر علی السلام کو اتیم فی اللغت القصد من بچکان وی نو وی وداوی وهو مسجن ببردی خبرتا حضرت صلی الله علیه وسلم چې مسجا پټ کړه شو ببردی خبرتن هغه صادر خبری سرا فکشفان وجهی د حضرت چیرې مبارک نه صادر لرکا ثم قبله بیا په نذکور شو فقبلوا حضرت مبارک خپلک ثم بكى ابو بکر جرل فقال بأبي انت يا نبي الله زار صاحب شیطانا قربان دی شیطان زما مور خپل د الله پیغمبره لا يجمع الله عليك موتتين الله بچره پتا بندو مرګونه نه جمع کړي اما الموتة التي كتب الله عليك بشک هغه مرګ چې الله پتا باندې مقرر کړو لیکلو فقد متها پاغي مرګ باندې تو وفات کړې شوې بس حدیث ختم بیا ځکه باندې خبره کومه ها اوس ګره الله پتا باندې مرګونه نه جمع کړي دې څه مطلب دی
حاج صابر الحق څه مطلب دی؟ یو مطلب دا دی چې حضرت صدیق حضرت عمر سے فرمایل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات نه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل دی الله څخه یدي کې دتی رب سره ملاقات کوونکې دی آلتنو بیا راځي نو بیا بجوندې کیږي، دا بیوشي دا موت نه دی، دا د ملاقات یو کیفیت ته او که چاوي چې پیغمبر سے وفات ته په دې توري به سر قلم کما اے مولی سیوا مچو والی سرکار ورشمری سیوا ما دیو عالم نه اوریدل چې دا د عمر مسلکو چې پیغمبر مړنه لري ان لله و انا الیه راجعون. حالانکه د عمر سے دا مسلک نو، عمر سے مطلب داو چې حضرت باندې خو موت راځي، بخاری ثانی کې راځي واغیر چې حتا یاد ګورانا مرګ برازي خود منګ نه ټول نرستو برازي مزمن په وجود کې به مرګ ناراضي. دا د عمر نفي د موت مقصد نو، بلکې هغه چې دا حالن چې کوم کیفیت دی دا د موت نه دی، دا مطلب نو چې نبی مړ کیږي نه. په نشي مولانا صاحب وینا جمع کوي الله پتا باندې تو مرګونه نو معنی یو مرګ اوس چې بیا ته ژوندې شي بیا به موږ نه رستو مري، معنی تو مرګ نشته یو. او دا خبره ټولو کې اولاد مزیدار خبره ده. البته شیخ داودی وی لا اجمع الله علیک الموتتین تو مرګه کمانا یو خو اوستم مرشوي نو قبر کې بیا ژوند کېږي، راغي ژوند نه پس بیا پتا مرګ نشته. خدا قول فقط داودی سیب دی. دریم قول دا دی چې لا اجمع الله علیک الموتتین تو موتا یو موتی شخصی بل موتی شرعی. مانا کته د دنیا نه لاړې استاد دین به ان شاء الله قائم وي. ٹھیک ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اپما تو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله وسيجزي الله الشاكرين وابو بکر امیر الشاکرین. دا دو خبرې شوې دیر پار ما تار کتاب راوړو چې دا فتح الباری دا او دا هغه شرح د بخاری چې مجمع علی د پدی باندې هیڅ اختلاف نشته. هغه درې خبر چې ما درته کړې وي ادا سی دي خو دې کې یو ټکی مې درته خو ده نو ته ورته وکړې دي. واشد ما فی اشکالا قول ابي بکر لا اجمع الله علیک الموتتین چې الله په پتا باندې دوه مرګ نه جمع کړي، دا جمله مشکله ده. نو جواب فقيل هو على الحق على حقيقته واشار بذلك الى الرد على من زعم انه سيحيى فيقطع ايدي رجال دې بجون دي کیږي او بیا به خلکو لاسونه کټ کې چې کوم مخالفین د دین دي. ٹھیک شو. وکلذي مر على قريه دا چې مرګ بني لکه چې به زیر سے باندې وو. وهذا اوضح الاجوبه واسلمها. فتح الباری دا پټول جوابونو کې اسلم جواب دے اور اوضح جواب دے بیا مخبر. وقيل اراد لا يموت موتة اخرى في القبر كغيره اذ يحيى ليسأل ثم يموت وهذا جواب الداودي. تیسرا دې اتفاق رانه ہے چیرې قبر کې چې ژوندې سوال دې پارا بیا موت نشته، دا جواب دې داودی دی. وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. نبجم کی اللہ پتا بنے تو مرگا یو مرگ ستا د ذات بل مرگ ستا د شریعت کہ ته دنیا نه لاړې ستا شریعت تر قیامت پورې پټولو شریعتونو باندې سردار امام وی. او ذل الاجوبه واصلمها غول دے دا فتح الباری وا یاد درتا دا خصه کتاب تاتول جلد خیم دا جلد سلورم دے ها جلد سلورم دے او صفحه 138 دے. خدا جواب د صفی ضرورت ذکر نشته دي چې نن سوا دا شرح مختلفو خلق لیکل دا یعنی مختلف مطبعنا
د چا شپږ جلد دي، د چا 10 جلد دي، د چا 30 جلد دي، د چا 20 جلدونه دي. ارو کتاب الجنائز تحت هذا الحديث خلاص چې کله بخاری بل ولایت کنه مچمالي سرکار ان بیا چې دین فتح الباری بو واخلی په کتاب الجنائز باندې دغه حدیث لاندې به وګوري چې دی به لیکلی خجی. وقال ابو سلمى فاخبرني ابن عباس ان ابا بکر خرج وعمر يكلم الناس. عمر سے خلق سره خبرې کولې چې دا چر صدیق اجلس کینا فابا ونکینا فقال اجلس وکینا فابا ونکینا فتشهد ابو بکر. ابو بکر بل خاطر الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره خطبه شروع کړه. نو ټول خلق عمر سے پرې خود صدیق اکبر پسې راغل. فمال الی الناس خلق مائل شو ابو بکر تھا وتركوا عمر رضی اللہ عنہ پرې خدا. فقال صدیق اما بعد ومن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. مولانا صاحب دا سے دور نمبر روانی والله پاک دې موږ ته معافي راکړي. دا حدیث ته اوس چرته وایا خلق نه اوري. ته چې په قبر باندې ودرېګا او تم راوای چې دا مرګ هر چا دې پاره دی تر دې چې پیغمبر علی السلام د وفات درستو بس ملکی جو خبر. صدیق اکبر خطبه ویلې وا چې من کان منکم یعبد محمدا صلی الله علیه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. او بیا آیت وای نو خلک وي چې تا د آیت ویلې ولې. یو عالم مبارکي اجر تخریل تل ما محمد الله رسول په خطبه نه پس تخریر دی پاره ویلو. علماء په چې تعالی تقریر دی پاره دی آیت نه بل آیت د قرآن کې نو معلوم چې تا دا وي. او یو مدرسه پای کې یو طالب مسکو اخر ما خام موز کی باغی د سورۃ فاطر آیاتونه وی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ای بدا آیاتونه وی. یو ورځ یو مدرس یو مولوی سے ورته وی چې دا یو فاطر دی یاد کړل نو نور پکې نشته قرآن کې آیاتونه چې ته دقه وای روزانه دقه وای اختلافي مسله بیا بیا وای. اوش کنا دا حالت ته اوس غب خبر نه ده زه شومه کې تشو کار تو شو زه د چا باندې تنقید نه کومه تو زمونږ دا اختلاف دی حد تورسید چې چرته د قران نه انکار کړان شي. لکه بعض قاریانوی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. او چې دا آیت د درې ځله موږ وګورئ نمنګوي چې دی دا ولي وي دا خبر نه ده بالکل. مولانا صاحب تحقیق ختم دی. اوس سره شخصیات دي او ذاتيات دي د مسلې هغه فهم افهام تفهیم هغه امت نه بالکل ختم شوی. رب کتاب دی او هغه چې ته اوري دی نشنه ته بیا څه اوري. من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى الشاكر والله لك أن الناس راوي زما دې په خدای قسمي لك أن الناس گویا کې داخله لم يكونوا يعلمون گویا کې چې دینه مخکې نو خبر چې ان الله انزل کلا پاک را لګلې دې حتا تلاها ابو بکر تدی چې ابو بکر چې دا آیتوي فتلقاها منه الناس خلق دا آیت زکا فما يسمع بشرا الا يتلوها. ورجکنا چاغینا پس من بجکم لار باندې تلو او ما خل بجکم انسان رات غریب چې ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجکنا ای وچ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله وإن الله حي لا يموت. وشكرا مشن فما يسمع بشر إلا يتلوها. مطابق زيدايت ويوي خیال درا دی مخکنا
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن سعيد عن ابن شهاب قال اخبرني خالد بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراه من الانصار بايات النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انه اقسم المهاجرون قرعه ورا مولانا صاحب توجه کا خیر بچیا دیوان اور نہ بننی هذا کینا خیر زندہ انت څنګه خوشاله کنه پراټول روانه ماشاءالله سبحان الله او کار دې کړ دیاله سپاری دی ویلي دا دیاله سپاری تا په خپل کلی کې په دیاله سکالو کوم نشوي ها ماشاءالله 15 سپاری تا په 15 کالو کالته نشوي ماشاءالله ماشاءالله ها ماشاءالله راځه د نماز نه ځوخ کېما راځه سبحان الله سبحان الله قسمت ستاره لزر پیټي پورا کوي حالا خدا دې برکتی پیسې دې جيب کې کېدا نيسا کېنا ها کنه الکه ها شته و دا زو ان الله وتر يحب الوتر دري خوشي کنه ورشه مولانا سیوا دلته یو تعلیم سره په سلورمه درجه کو ارو بخاری له بال تراته ما دا ولي استاد شاګرد کې ځان چو دا ولي وېسو پدې چې بیا دوري سره ته مړی کې جوته وي کنه مارو کې تر بخاری کو اور وکړه ها مسلمانان پوښی کنه اے مهاجرین چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار ته چې تاسو یو مهاجر کفالت وکړي چې دې بچا د چا کور کې پاتې کیږي یا بیٹک کې چې ډیره ډوډۍ ورکی دې به چا کوي دې بچا کوي نو دې کې مسله ذکر کیږي زید ابن ثابت ان ام العلاء امراه من الانصار ام علاء چوا ذلور د حارث دا یو خزه د انصار قبیله نوا بایعت النبي صلی الله علیه وسلم دې د حضرت په لاس باندې بیعت کړو اخبارته پیښو کنه دې خبر کو خارجه ابن زید تا انه اقتسم المهاجرون قرعه تقسیم کړه شو مهاجرین په انصار باندې په اعتبار د خسرنی سره خسرنی کو جدا ملمد چا دا ملمد چا فطار لنا عثمان بن مظعون نوالتا خزوالتا خسرنی یعنی راغب خسرنی زمون په قسمت عثمان بن مظعون فانزلنا فی ابیاتنا دې مگر کوڅ کله پار ملمسیا په خپل کورونو کې فوجا وجهه الذي توفي فيه دې بیمار شو دزمن شو پر هغه بیمار باندې توفي فيه چې په کوم کې دې وفات کړی شو فلما توفي هر کله دې وفات کړی شو او غسل ور کړی شو وقفن في اصحابه او دې له کفن په جامو کې ور کړی شو دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام راغی وقلت ما رحمت الله عليك ابا صاحب ما رحمت ندی پر لا تا باندې اے ابا صاحب دا چاوي د خزیوی فشهادتي عليك زما شهادت ته پتا باندې لقد اکرمک الله الله تدی عزت من کرے دا بډا مرشدګن عثمان بن مظعون د خز ام علاوی ز شهادت کوم ستا په مرګ باندې چې الله ته عزت من کرے زکه چې مسلمانې زکه چې ته مهاجرې سبحان الله فقال النبي صلی الله علیه وسلم ما يدريك او بډای ته چا خبر کې چې الله اکرمو چې الله پاته مکرم کړ دې په اعتبار ادخال جنت فقلت ما بي ابي انت يا رسول الله زما دې په مور خپل پتا قربان شي فمن يكرمه الله کې چر دې مکرم کړي شوی نه دې او دې ایمان او د هجرت په وجه سره دې مکرم کړي شوی نه دې بیا څوک دا سوچ الله به مکرم کی اسباب د کرامت و ایمان دے اسباب د کرامت تاسو تابعداري دا اسباب د کرامت هجرت دے او دا ټول اسباب دې کې موجود دي فقال حضرت اما هو هر چې عثمان دے فقط جاء اليقين پدې باندې عمر غراغه والله انی لارجو له الخير ذو امید کوم لپاره د دې د جنت والله ما ادري قسم دې په لازم خبر وانا رسول الله ذو الله پیغمبر ما يفعل بي
قالت والله ام علاوی قسم دی په الله باندې لا یزکی آدم بعد ابدا دین پستا ما بیا د اچا تسکیه نه دکړي. دغه وجه د علماء کرام فرمایي چې چا باندې جنت او د دوزخ والی فیصله ستا کار نه دی، لکه موږ خالص جنتی وخا دا خبره کنه دا مانه بکې امید کوو موږ په دې خبره باندې چې الله به اعمال قبول کړي وي او د جنت مستحق به ګرځولي. زمون امید ده په دې چې دې په جنت وي دا ټیک ده، لیکن دا نشوي چې خالص جنتی وو. او دې کې سوال دی مولانا بلال حدیث کې راغی نبی علیہ السلام فرمایي والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي، قسم می دی په خدای چې زه نه پوهیږم حالانکه زه د الله رسول ما ته پته نشته چې ما سره وسکیږي. اوس په دې باندې ښکار دی هر کله چې پیغمبر خپل حال او د خپل انجام نه به خبر دی، بیا پیغمبر د امتی د انجام د خوالي خبر څنګه ورکوي. چېرې کته کلمه وایي چې طالب جنت ملاويږي، نو چې هغه د خپل د حال نه دی خبر، نو د بل حال به څنګه بیانوي. دا یو جواب دی چې دا اختلاف د نسخو دی، او حدیث کې دا دی الفاظ دا دی چې والله انا رسول الله ما يفعل به. معنا دا چې دې کې ادب شو ام علاتا زه رب رسولم ما ته پدشته چې عثمان سر بس کیږي، نو تاسو څنګه جزمي فیصله وکړه چې مکرم کړی شو. نو جزمی فیصله دی چا په حق کې زه نشم کولای، نو ته یو امتنه تو تاسو څنګه دا جزمی فیصله کړی دا. او که چېرې ما یفعل بی شي بیا دا حدیث منسوخ دی، تیجو گنا او که منسوخ دی نو ما یفعل بی یعنی فی الدنیا، نو نفی دا احوال دا دنیا شوا، نفی دا احوال آخرت شوا، او کی احوال دا آخرت شنو ما یفعل بی اے بالتفصیل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. شیخ محترم چھوڑو بڑی بڑی تفسیروں کو، شیخ چھوڑو بڑی بڑی تفسیروں کو، ایک تفسیر شاہ اللہ کی لے لو، تفسیر فتح الرحمن. شاہ صاحب فرماتے ہیں بگو من ستم نو آمدہ از پیغمبران نمی دانم چکر د شود بامن و با شما در دنیا. بس شاہ اللہ سے ترجمے بار پہ فیصلہ وکړه، او دغه ترجمه ابن کثیر هم کړه، قرطبی هم کړه، امام رازی هم کړه، ورپسې ټول کړه، څور پسې مثلا حل شو. سبحان الله ماشاء الله دې چراغله څنګه اوسه حسن پیکر جوړیږي ماشاء الله 15 پارس ماشاء الله. وبه حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن قيلنا ما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر حدثني محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهه. اقول جابر بن عبد الله فرمایي چې کله وفات کړي شو شهید کړي زما پلار جال تو شروع شما اکشف الثوب عن وجهه چې ما د پلار د مخ نه صادر لرکو چې د پلار ګورما اب کی ما جړل وجنهونی او دوی زمانہ کولما دین نه من کولما چې ما مخبر بنداو خوشو کنا دین من کولما چې جاړم اکه مخشي نو معنا مخ پټکا ولی چې مخ ته ګوري نو نور جړه زیاتی اسباب زیاتی. وان نبی صلی الله علیه وسلم لا ينهانی او پیغمبر علیہ السلام چپ ناسوش نوی. فجعلت عمتی فاطمه شروع شو زما ترور فاطمه تبکی چې جړل. فقال نبی صلی الله علیه وسلم تبکینا او لا تبکینا کہ تاسو جاڑے او کی نہ جاڑے مانا کہ جاڑے ځان غمدن کوي او کہ نہ جاڑے ځان باندې بس صبر کوي. هر چې دې دې فما زالت الملائکه تذلوا باجنحتها دې چې دلته پروتو همیشه فرشتي وي چې په دې باندې خپل وزري غوړولې وي چترې پینیولې چې دې باندې دله ګرمي نه کوي. حتی رفعتم تدی چې تاسو یو چت کړه شهید لوی مقام دی وي. تابو ابن جريج قال ابن محمد بن منقدر سن جابر چلو باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه. باب بیان دا رسول ینعى چې خبر د مرګ لګي اهل میت ته بذات خود
توجہ کوي امام بخاری رد کې په زمانه جاهلیت باندې زمانه جاهلیت کې دستور چې او سړی به مړ شو او خلق به چې کوڅو کې ګرځي اعلان کوي چې ماته فلان ماته فلان ماته فلان ماته فلان ونشوي امام بخاری فرمایي چې او سړی په خپل داغه میت کو ته پیغام د مرګ ولېږي نو لېږل شي لکه حضرت امام الانبیاء پیغام د مرګ دغه څلور صحابه لېږل وقد نقلنا وقرأنا وسمعنا في المغازي مرارا اوجګنا ها دمره خبره ده چې خبر پیغام کې با داسې الفاظ نو چې یکدم د بل په زبانه عملي شي زما خیال لگا تاسو دغه چونو ما خیال بیمارو کنه چا خبره کوله چې بیماری سخته چا دام وی چې مرشي والله اعلم دې څه الکه ځنې خبره پلار دې مرشو زاره دي چرته ماته نشي زاره هم نشي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن نجاشيا خبر د مرګ ورکه خلق ته نجاشي د اصحابه سه فر يوم الذي مات فيه فغرض کچکم کې مړو وخرج الى المصلى جنازګاه تراغه فصف بهم وكبر اربعا بس شکر جبريل ټول امت اتفاق دي نو صفونه وترل او څلور تکبیر موږ د جنازې وکړه ٹھیک شو نجاشی چې کله مړ شو اوس دین معلومه شو امام شافعی سے دین استدلال کی چلکه جنازه غایبانه جایز ده ځکه پیغمبر علی السلام د نجاشی جنازه کړی و لیکن داغي جواب ده چې دین استدلال کول په جواز عامه په غایب په جنازي غایبانه جایز نه ده او دای وجه صدا خسته وجه چغه ان شاء الله تسلی باش تغداله نجاشی نرستو بشمار صحابه یو قابل خو شهیدان شوی دي او پیغمبر پاک ته د اطلاعات رسیدلی دي او پیغمبر دغه جنازي غایبانه نه دي کړی نو معلومه شو چې دا د نجاشی خصوصیت دی به خبره ده چې دا د نجاشی جنازه چې وا نو په حبش کې وا خو چې حضرت دل تودری د نو د الله پیغمبر د حضرت نواغلی تر نجاشی لاشه پوری په دې منځ کې دا خلا ختم شو او حجابات ختم شو او نجاشی وته ډایرکټ الله خو جنازه غایبانه نشو. درې موجه علماء کرام لیکي چې نجاشی چې کله مرشه نو تدری چا جنازه نه وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا یو مسلمان سړی دی او دې جنازي به جنازي څنګه دي زه جنازه کوم او دا د حضرت خصوصیت ته کې چل نه بیا به نور صحابه او تابعین یا دین بعد بشمار صحابه وفات شي شهیدان شوی دي لیکن هر جنازي نذكري چلو ماخذ. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حميد بن حلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرف عن ثم اخذ خالد بن وليد اخذ الرايه زيد ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام دا غزوه موته لګلو کنه دې وخت ته وحی وکړه چې دا امیر د زید چې دی هغه جنډه په لاس کې اغسته وا او اصیبه نو شهید کړي شو معلومه شو چې امیر په صف اول کې ناشتي خوشوي ثم قضا جعفر بیا دغه نه پس جعفر او سی واغسته فاصیبه دیم شهید کړي شو ثم قضا عبد الله بن رواحه نو فاصیبه دیم شهید کړي شو وان عیني رسول الله صلی الله علیه وسلم لتذرفان الله لا حضرت چې دا خبره کولې سترګې د اوخ کو نه ډکې وي ولې په فراق د اصحابو حضرت خمخه خفه کېده. شیخ القرآن د تکفیر رحمه الله یو ځل درس کوي چې زماو د بدعتي فرق دا خبر یاد کړه دا بل ځکه نه ملای دا د بوډا څخه زماو د بدعتي فرق دا دی زما مرګره مرشي زه خفایم زما درس یو کم زه خفشم چې زما یو رفیق کم شو او چې ستا یو کس مړ شي ته خوشاله شي چې کوته به صدیق ډوډۍ روانه شي
جما ستا دا فرق سبحان الله خسته خبره مې وکړه خو چې بل ځکه وي نو خلق به ناری لګولې وي او تای سونه کړو څه کنه خدي فاكنا ثم اخذ خالد بن وليد من غير امرأة ففتح من غیر امراتن معنی یاد کا خالد ابن ولید چې کوم دینو دا جنډا واغستا من غیر امراتن بغیر د دینه چې نبی دې امیر ګرځولو لکه درې صحابه مبارک حضرت زید چې کوم دې دیو امیر وی چې زید مرشي بیا به جعفر امیر جعفر ابن عبد الله به امیر او چې هغه مرشه شهید شو بیا به عبد الله ابن رواحه دین مکه حضرت نو ویلي اوسره خالد ابن ولید سے پاتې شو تو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وہ فرمایل من غیر امرات توجه کا بغیر دین چې نبی دې امیر ګرځولې وو لیکن دې دا جنډه بلا امارت نو اغستی بلکې موجوده مجاهدین دې خپل امیر کړو از محدثین والشيخ زكريا الكنوز المتواتر کنز المتواری شرح بخاری کنز المتواری بائی جلدنو کے باب الاذان بالجنازه وقال ابو رافع عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله طبیعت خلین اذان په جنازه کې چتن ثابت ہے یار ته لار بشي خیر خدای دې پردیسان سره بوزي کنه او کې کرای نه خیر زه بوزم خدای ځان سره بوزي ها باب الاذن بالجنازه یعنی اطلاع ورکول په مزد جنازه انا خیر ونه شي ګم دا څه خبر دا څه یوازې پتا په نه ده او دا ټول دغه ځې خو دوی عبارت نه وي چلو وقال ابو رافع نبی رضی الله تعالی عنہ قال النبي صلی الله علیه وسلم الله اذنتمونی خادم د مسجد چې وفات شو پیغمبر اسلامي ولتا سمال اجازت ولتا سم خبر کړي په جنازه باندې فکر چې جنازه خبر را کړي چلو وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات انسان مرشي انسان ونبي الاسلام يعود چې تقول له فمات بالليل فدفنوا ليلا دوی د شپې خخ فلما اصبح جسارشن اخبروا خبر ولورك فقال فرمایل ما منعكم ان تعلموني چا منع کړی چې تاسو زمات اعلام کړي زتا تاسو خبر کړي قالوا كان الليل الله پیغمبر شپوا او یخ سلیوا او تور تیاروا فکرینا نمګ بدوګه چې تعالی تکلیف درکو وکانه ظلمتون تیاروا اون شمولي سبا ان نشق عليك یعنی فکرهنا ان نشق عليك موږ دا خبره بدګه چې بتا تکلیف راوړو فاتا قبر فصلى عليه راضي حضرت جاي قبر تا اور الته د جنازې موضوع دا خبره مخکې ذکر کړې و علت مسلم روایت باندې چې هاذل القبور مملوءه ظلما ينور الله بدعائي دا قبر په تیرو باندې دکوي چې جنازو کوم الله پکې رڼا راولي او د قول محدثینو ذکر کړل چې نبی عليه السلام باندې د خپل د امتی جنازه فرض و او شکنا مخکې طالب جانا باب فضل من مات له ولد فاحتسب بس دا ګوره تامخ کې ویل منډه و چې خلاصي کې چې ته زر کوته دي بعد مفضلت هغه چا چې مات له ولدن چې هغه یو بچي وفات شي فاحتسب او دې په دې مرګ باندې صبر وکي او طلب د ثواب وکي د الله نه وقول الله تعالی وبشر الصابرین او خزیر ورکه صابرین وتا څنګه کنه لکه ګوره د صبر تلقین چې گئے تو قران عظیم کې 90 کر تراغله دي 10 درجات صابرینو دي او صابر دې پال چې کوم حکم الله را لګل دي دا بل چا دې پار نشته دي لکه ما صابرین وبشر الصابرین يحب الصابرين يوفى اجرهم بغير حساب دا ټول دې درجات ما شامل کړه وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاثه مليون مسلمان چې دا دې بچي مرشي لم يبلغ الحنسا جنی رسول ځوانه ته قبل البلوغ الا ادخل الله الجنه بفضل رحمته يوم
مگر الله بدی باب لرا او فضل د خپل رحمت په جنت داخل کی زکه چایبه د پلار اغلمن بنیولی او ایبرا الله می ربانا بغه د بابانا من نیروانا من نزوم استا مخکې د شابه. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أصبحاني عن صفوان عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن فقال إن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم زنانو يورج النبي عليه السلام توي اجعل لنا يوما فوعظهن وګرځو موږ په یورز د واز چې موږ ته واز کې دادی تامه خویل دي. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما ایما امرات ماتت لا صلاه من الولد هر هغه زنانه چې درې بچي مرشي کن لها حجاب من النار دا درې بچي دی مور دې پارا سبب د پردی بد اور نه جوړ شي. الله الله جنتل خدر کنار دا به جهنم اغلبی نه ګوري خو چې صبر کړی وي. وقات امراتن و اسنان یوخذ وک یا رسول الله کې چا دومړي قال و اسنان قال شريك عن ابن اصبهاني حدثني ابو سالم سيد ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الحنساب. وفي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم نمر لپاد مسلمان درې بچي فيلج النار چې جهنم تلار شي الا تحلت القسم سوا د پورا کېدو د قسم د رب العالمین لفظ معنی یاد کړه الا تحلت القسم سوا د پورا کولو د قسم نا قسم کوم دی وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اخره باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. باب دې په بیان د وینا د یو سړي خزیتا چې دا ناسي د قبر د خاوند سخاوت چې اصبري صبر کوا او دا روایت تامخ ویل هغه یو صحابیه وا او دغه خاوند مړو ایته دا پته چې پیغمبر علیه السلام روان دغه جلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اصبري هغه ورته اتقیان تدمانه پډړ شه تو خو نه غم جن شي وښګنه یاد دې ته حدیث موږ مخ ویل چې چا ورته چې نه بس دا خو د الله پیغمبر وي ښا نو په منډه ما فیل لاړلا چې کور د حضرت تو رسیدم نو فلم یکن علی بابی بواب دای په دروازې باندې څوک دربان چانو ډایرکټ د لاړلما ما د الله پیغمبر ما په کما پیجندل نه حضرت انما الصبر عند صدمه الاولى شبع مولا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنث ابن عمر ابن علي سعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا. وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اسره مطمئن دي ځکه ما اجازه پر کته دی بزي ګوره علماء کرام دا دې مسلې دي امام بخاری دې ذکر جمع کړی ښا تاسو ابي داود شریف ویلې دي دا مسائل بتاسو کتاب الجنائز کې ویلي دې ځکه غني مسلې دي یو مسله دا چې دا میت ل کوم غسل ورکول کیږي نو آیا دا غسل د اکرام دی او کې د تطهیر دی او رفع د نجاست دی. امام بخاری وی چې دا مړی له غسل دا اکرامی احترامی دی ان المسلم لا ينجس لا میتا ولا حیا دا یو مسله شو دا د اکرام دی ٹھیک شو. او طریقه د غسل میت هغه دا چې کومه د ژوندۍ ده د ژوندۍ اول استنجا کوي بیا ژوندې دغه نه پس لاسونه وینځي بیا خوله وینځي او څنګه یعنی مزمزه او استنشاق او خلا او لیچي او مسه او خپي. البته د میت استنجا نرستو لاسونه لا د مخ وینځل دي بغیر د مزمزه او د استنشاق نه او بیا دغه لیچي وینځل دي او بیا ولا خپي وینځل دي بیا با خي طرف ته او بوانه او څنګه حتا یلیت تحت منه یاد ده بخاری دغه هدایت شرقه حتا یلیت تحت منه تدریج دا او اورسی اغه نږدې طرف د تختی د دې مړینا ٹھیک شو. نو بیا به کس طرف خي طرف ته داسې کې نو بیا ورته کس طرف کوي ٹھیک شو. خمزه دا
نو 3 ضرب او په پیواړه خپ فس کلاس بیا به دغینه پس باغیل اکفان ورکی ما وځته چل خېله خو تاسو خپل ذکر ما کته او چې کنه زکه چې بار تلانم زما خیال دی امیر سے ماتوي چې د کفن چل خې مونږ ته اوسم سبات په کورسه ناسم ما نه ان شاء الله خبر نه یریږي ما وځته خېله او طریقہ خو تاسو ذکر لا نو بیا به کفن کړی شي مړی بس دې مسله دا ده چې لکه یو سره میت له غسل ور کوي نو آیا دی غاسل باندې غسل شته کې نشته ده نو بعض ائمه وی چې دې باندې غسل شته ابي داود کې په دې روایتونه شته احناف وی چې په دې باندې غسل نشته ده او زمونږ د پاره دلیل چې کوم دی د ابوبکر صدیق د خزي روایت ده کله چې صدیق وفات دی وصیت کړ چې ما خزه به مال غسل راکړي باغیلا اسماء بنت امیس غسل ورکړه او غي بیا صحابه ته چې زه خو بوډه خزه ما بادیر صف یخ دی او که زولا مو زه خو باندې جوړ شوه یتا ته چا چې پتا باندې غسل دی نشته پتا باندې غسل دا زموږ دلیل دی چې د میت په تفصیل باندې غاسل باندې غسل نشته دی آیا ادشته کې نشته دی نمګي ادس پیوم نشته دی امام بخاری مې چې ادس پی نشته دی اوس بعض روایتونو کې راځي من غسل میتا فليغتسل ابو داود تاسو ویل من غسل میتا فليتوضا نمنګوي دا التوفل يتوضا علی چې مخکې حدث نو کړي او زه اجل بوډا د دې ترجمه دا کوم من غسل میتا من اراد تغسيل الميت فليتوضا چې کم سره د مړي د غسل ورکول اراده کوي د مخکې حدث کوي ځکه د حدث نرسو تفصیل نرسو تکفین دے تکفین نرسو بیا انتظار نه دی پکا چې بیا موږ ته تدریګو چې تاسو غسل کوي تاسو سونه کوي مخکې ځان فټ کا البته کې چې په وخت د ارادي د تغسیل کې چې ناپاکي او به مستعملي په بدن په کپړې وین لغي میزل مناسب دا امام بخاری دې ذکر احناف تایید کوي او باب غسل میت وضوئی بالماء والصدر بعض میان د غسل ورکول مړی تا او دغه یادس کو بو والصدر او په بیرو د پانو سرا او پیر پانی اگی وقت داوی چې اگی بد صابون کار کو خیره به نرمو خیره به لرکاو عمل یوم د بیرو پانو ضرورت شته نه بیر ملاویږي پونشي او کې مرخانه دي نا مرخانه دي لري دی او خلق کسی ولاد دي شی بل پوش کنه اغا بالعناب بالبردی مقامات یغی ته اشاره کړی و وحنت ابن عمر او تهنید کړو معنی خوشبو لګول ابن عمر سے ابن لسید ابن زید سید ابن زید تا معلومه شو کې اوسره مرشي نو پس د مرګ نه پاغي باندې ته اثر لګول شي وحملوا او مړی چت کړو وصلى او مذکر ولم يتوضا معلومه شو نه حمل جنازې لپاره ادس تیرستو او نه تفصیل لپاره ادس تیرستو ابن عمر سے قولو اتاد احناف مسلک دے وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ولکه په تفصیل د مې تغسل خو بعلو چې دې پلیت وینو دغه پاک دي بیا څنګه پاک د پاک سړي باندې تلاسو نو ته څنګه نه پاک شي خو پاک چې جوخ شي خو پاکي پاک باندې تلاسو خو پاکي او پلیت نه وکړه وقال سعد ابن ابي وقاص لو كان نجسا هغه چې دامړې نجس وي ما مسستو قسم مې په خدای چې ما بوتلاس نو نږدې کړې او پیغمبر اسلام چې غسل الله ورکې نو مانه خو پاک د کو پلاسونو وکنه او چې پلیته موږ په څنګه لاسونو ول وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس شعب طالب جان قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عدية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرناها إياه تعني إزارهم. ما شاء الله توجه کوي به علماء کرام دې ځکه د غسل میت دا روایت چره دا د حضرت لور په باره کې او په دې کې لوی اختلاف دی چې دا لوري رقیه ده او کدا کلثوم ده او کدا زینب ده
ان شاء الله آنے والے پانی باندې زب ان شاء الله 3 پاڼې نور ویم علو وسکوما آنے والے پانی باندې چې کوم دی زبتا ته دا حدیث ذکر کوما چې الکه مسلم روایت ته د ابن ماجه روایت ته دا لور چې د حضرت وفات شو وا دا زینب رضی الله عنها وا ورهر چې رقیه وا نو د وفات په زمانه کې حضرت نو هغه حضرت بارو نو حضرت نو دې لپاره دا زینب ده کله چې دا وفات شو ام عتیه یو لوی بوډای زنانه وا صحابیاتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې ته بدیله طریقه د غسل ورته خودا چې لکه عدس وو کې بیا بوله غسل ورکای او ابتدا به د ایمان نه کوي د یمین طرف نه وکای بیا ته ویزا غسل ورکا 3 ځله 15 ځله چې څنګه ست مناسب غني مانه دا د صابون په مخل دی او توې چې بدن په 3 ځله صفا شوی دی جو بس ټیک تا اکه ته نه چې دین زیاتم ضرورت شته نو بیا 15 ځله وینځه وځله وینځه په دې باندې تاسو سره اشکال نشته او کله چې د غسل نه فارغ شي نو بیا به ماته اطلاع راکې اطلاع چې ورکړه د پیغمبر علی السلام یو حقوا معنا کمربند او چې کوم د حضرت بدن سره جوخت او داسې ته مال هغه راکې اطلاع براکې چې کله اطلاع ورکړه حضرت خپل حقوا کمربند هغه کپڑا هغه ولا ورکړه او وی فرمال امیاتی ته اشعرنها اشعرنا مرادال چې دې بدن سره دا کپڑا جوخت اوتاړه تشوا دا د حضرت خصوصیت دا دې بدن سره جوخت اوتاړه او بیا دغه نرسته کوم د سلور کپڑے ورته نور واغوست او ځکه چې کفن د خزي 15 کپڑے او سنی او کفن د نارینه 3 کپڑے دي سنی او کفن کفایا کیف متفقه کې دوی او کې دریوی هغه کې څه مسله نشته ده او بیا د کفن کیفیت ده توجه کوه شوافی وی چې کفن 3 کپڑے دي خو 3 واړه ازار دي 3 واړه صادر دي یو صادر بل صادر بل صادر یا ولله دی یو صادر واچي لباس به بل صادر واچي لباس به بل صادر واچي او بیا د ژوندو طریقه به سره کوي ایزو ژوندې مده خیر سره مرن به هم خو فلان ژوندې ما داس کړ او صادر داس کړ داس ما څه طرف دی دا کس طرف دی اوس خیر طرف دی داس نو دغه سي د میت مسله ده هدايه منځان پوک هدايه بتاویلی میت مسله ده چې صادر ورته واچي ناول د کس طرف نه صادر واړي بیا به د خې طرف نه واړي بیا به د کس طرف نه واړي بیا به د خې طرف نه واړي بیا به د کس طرف نه واړي بیا به د خې طرف نه واړي دا د امام شافعي صاحب درس حاضر وي ٹھیک شو مولانا سیوا بیا کې تیر خود انتشار کفن وی نو 3 زینب غټي ولا ورکی یعنی پاندو سخنا میزنا او د سرنا او کې خود انتشار نه نو د قصې پریګه وان عند الاحناف 3 کپڑے د نارینه دي یو ازار دی یو قمیص دی یو لفافه ده ٹھیک شو مولانا صاحب نو اللفافه ټول نه لاندې الازار دغه نه باندې او قمیص باغی باندې او قمیص نه مراد ده چې نا سمانه شلیدل شق اوبه ټول لپاس واچي او لفافه جا ازار بیا قمیص او دا قمیص کې به مړې راوړې داسې ٹھیک شو نو چې مړې راوښته نیم قمیص لاندې راغی نیم لپاس راغی ٹھیک شو کنه او ګندل منډل نشته لري او غاړه بولوشله طرفونه بولوشله بیا دغې نورستو هغه ازار دی ازار بداسه کې بیا بداسه کې بیا بلفا بداسه کې بیا بداسه کې اندنا بس دا زموږ مسلک اوس مسلې ته وکړي د بیا ځتان حدیثونه اورم ټول خلاصو ته بعض روایتو کې راځي چې لیس فيه ها قمیص ولا امامه خو نشته ده خو دا قمیص مطلب څه شو بعض روایتو حضرت په کفن کې قمیص نو بعض کې راځي چې قمیص وو نو سار ستره خبره ده امام شافعي چې وایي لیس فيه قمیص نفي د قمیص مطلق دی چې غدري واړه ازار دی او موږ چې لیس فيه قمیص حدیث معنی دا ده چې نو پاګي قمیص ګندل شي منګوي د لیس فیا قمیصنا قمیص مخطط نفی دا
امام شافعي ته وی مطلقي قمیص نه پیدا نور پکې جنگ جګړه نشته ده ښا دا زموږ اختلافات دي او دا ټول مذهبي اختلافات دي چلو ها او چې کله غسل ولا ورکی د بیا په کافور ودوړي خصوصا مساجد باندې او بیا به د خیر سره روان کی او په داسې طریقې سره چې لا خبب ولا جنابه نه به ترپونی او نه به جړکی زګه چې اکرام د میت په دغه څه کوي لکه اکرام د ژوند دي چی پس یې ونه سپوږی چلو اوس پکې زپات شو په ټول خلاصو شو اورګه کنه یارا حدیث کو تاو نه وی کنه توفیت ابنتو قال اغسلنا ثلاث یا خمس یا اکثر من ذلك ان رأيتن یعنی کہ تاسو غنای چې غسل او په نور واجو او کینن بدر زل بس ته بما ان وسدر وجلنا في الاخذ كافورا او شيء من كافورا فاذا فرغتن چې فارغ شي فاذنني نما خبر کې اي فلما فرغنا واذنا فاعطانا حق حضرت مولا خپل ازار کمر بند لنګ راکړو فقال اشعرنا اياه سمانه اشعرنا جوخ کې دې سرا اياه دا حق و زمان ثاني ازاره چلو باب ما صحابه يغسل وترا باب دې بیان دې خبرې چې مستحب دي چې غسل ور کړی چې مړی لا وتر تا ان الله وتر يحب الوتر قربان وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عديه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال ونحن نغسل ابنته تيچتر ونحن نغسل ابنته او منګه غسل ورکو د حضرت لورتا ها فقال يغسلنا ثلاثا وخمسا واكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا فرغتنا فاذنني فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقه فقال اشعرنا اياه فقال ايوب حدثتني حفصه بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصه اغسلناها وترا وكان فيه ثلاثا وخمسا او سبعا وكان فيه انه قال ابدأوا بميامنهن وموازين بس ابدأوا بميامنها خي طرف د دې لکه چې څه چې داس کې نو خیل لازمي دي خیاق په دې په ترتیب سره چلا ومواضع رزي من زين دادس وكان في انهم ياتي قالت ومشتناها ثلاثه قرون وكذا ومشتنا من د زينبي وخت منګز کړو درې ګمزه درې کونسای ګور علماء کرام انا بو کتابونو په تعویل فقه او بتات یاد دي خیر سره زکه د مرګ نه پس کوم دین تزیین جایز نه ده تزیین حیا سره ده مګو کې اوسره مر ته بریتي غټي نو کټکول نشته ده نو کو نه غټو نو کټکول نشته ده بس تزیین زینت خود جون سره دارنګي د میت ګیرا منګزول نشته ده نو دارنګي د میتي د مړي خزي کونسه منګزول نشته ده لیکن دوی امیاتیه د زینب وخت منګز کړو حالانکه انا د منګزو قائل نه دي نو موږ به دغه جواب لند غونې کو سر امیاتیه د زینب وخت منګز کړیو خدا منګزول عمل د امیاتیه او په دې باندې تقریر د پیغمبر علی السلام موجود نه دی لکه د پیغمبر علی السلام امر هم نه کړی درېمه خبره ده چې هغه دا چې منګز شي نو دا وخت به درې شي د شاته وي دغه او منګوي چې نه منګزول نشته خو تقسیم د وختو بشي داسې به کې داسې نو نیم وخت به داسې نه راشي په دې سینې باندې او نیم وخت به داسې راشي په دې سینې باندې او دلته به یو خمار وي خمار نه ور یو خمار وي یو دوپټا چاغي سر وسر جل مر او تړل شي چلو باب يبدأ بميامن الميت استاوي ميامن الميت شوف وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عتية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأ بميامنهن وموازي الوضوء منها باب موازي الوضوء من الميت وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عتية قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأ بميامنهن وموازي الوضوء منها باب هل تكفن المرأة في ازار الرجل ابدأوا بميامنها شروع کے بميامن سره موازي الوضوء من آسان چلو باب هل تكفن المرأة في ازار الرجل ګورا امام بخاری سے فریگی دین ما تو وقت کېدا اے دا مخ کې حضرت خپل ازار خپل لور لور کا او سوال دادی چالکا د نارینه په کفن کې زنانه کفن کول شي
ناول جواب خدا دی چې د نارینه او د زنانه په کفن کې فرق سره ایو طالب په خوا د طالبانو کنه ورشه مولوی سیوا عمران الدین نے سوال وکړه چاله یو ځای کې یو مړې ملاو شو دا پته نشته چې خزه د کې سړې د جنازه به خزه کې کې سړې وکای ورشه هغه سړې په بګي گرفتار چې دا وسکو ما وسکو خیال طالب ناس نغي ورته الله رور دا به خېټه د جنازه د سړې خزه کې فرق سره البته فرق بیان کینې زه بیا درته مې چې داسې نو کفن د سړی او د خزه دغه جامه ده مقصد دا شو چې د پردې صادر مستعمل دا یاد کړه پردې صادر د نارینه مستعمل صادر زنانی لور کول څنګه دي دغه جواب دادي چې د محرم صادر وي په طریق اولا ور کول شي او کې زی احترام وي نو ال اولا فل اولا ور کول شي اگر حضرت لنګ په زینبی باندې اته کو تبرکات تم پکشتے کی قائلین مکہ. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ام عطيه قالت توفيت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنه فنزع من حيثه ازاره وقال اشعرنها اياه باب يجعل الكافور في الاخره يجعل الكافور في الاخره یا يجعل الكافور في الاخره معنی او با گرزول چې کافور په اخر د تکفین کې اول به مړ ولم به بیا په کفن واچي بیا په خوشبوګیانه واچي چلو. وبه قال حدثنا حسن منډه او مصطفى نور عن ايوب عن محمد عن ام ياسيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر واجعلنا في الاخره كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه وقال اشعرنها اياه. وعن ايوب عن حفصه عن ام ياسيه بنحوه وقالت انه قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن قالت حفصه قالت ام ياسيه وجعلنا ثلاثه قرون بابا وذرا وجعلنا ثلاثه قرون مگر دغه وخت درې کړه دا عمل د چا دی ام عطیه دی لا حجت لنا لا حجت علينا تشوا او ځکه چې دا د حضرت په حکم نه چلو. باب النقص شعر المرأه وقال ابن سيرين لا باس ان ينقض شعر المرأه دا ماتا سب غسل کې ویلو چې التکی مسله غسل جنابت کې ویخته د زنانه پرانیستل کونسه پرانیستل نشته او په غسل د میت کې د زنانه کونسه پرانیستل دی داوله فرق البته ذکر کړو د تواره هر چې د غسل نو دا روزانه دي ونه چې کنه چې روزانه نه نو پیزره ته پس دي یا مو هفته کې هو یو ځل خامخې نو دا کله کله پرانیزیو کله دا ډېر مشکلات دي خدا په خوانه زنانه اوس خو ځل په تار خلاص اوس دې کنسولا او دې له طلاق د کلمه ور کړی او چې کنه دی خو دا ټیویان میویان ګوري بس وخت دغه څه وکړ چې خاون لا تاسو ونه ممکن وي ورن راغله نو خوا تا خیال ورته کومري سیوا اته بیا مکملانو چې بیا ته دې لکه خپې نو موږ سره خپې خدای په موږ غاټو خوشاله کې کنه تا خیال ورته انو پوښ مودي سیوا نو هغه زفایل چې کومه کونسي دي نو دغه د پرانیستو حکم په غسل کې نو ځکه چې مشکلات زیات دي او غسل د میت کې چونکه دا خو د عمر اخري ځل دی نو پای کې څه مشکل نو حکم دا چې پرانیز دی. باب نقض شعر المرأة پرانیستل د وختو داخل دی. وقال ابن سيرين لا باس ان ينقض شعر المرأة پروانیش ته پرانیز جی. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب سمعت حفصه بنت سيرين قالت حدثتنا ام عطيه انهن جعلنا راس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه قرون نقضناها ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثه قرون پرای نشتلې وی وینزل او بیا درې کونسه کړې او دا د خپل عمل دی تقریر په نشته. چلو. باب كيف الاشعار للميت وقال الحسن والخرقه والقابسه تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ګوره مولانا صاحبہ کیفیت د اشعار للمیت او مراد د میت نه میت زنانه ده. کله چې زنانه مړ شي نو ته دغه اشعار چې وکړي هغه حضرت چې ورته حقوا ورکړي اشعرنها بدن سره جخت اتړای د دې کیفیت به څنګه وي
حضرت حسن بصری وی چې د اشعار دا کپڑا چې دا الخرقه الخامسه دغه پنځمه کپڑا ده تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع د قمیص لاندې وي او دې سره فخذين ورکين کناټي دا به اوتړي معنی د دې محل شو د کناټو لاندې معنی څه شو یو صادر با ته داسې لاندې واچي دا به بل صادر داسې شي ٹھیک شو مولانا سیوا غابا دغیل پاسا اشعار شي دا پینځمه کپڑا شي او بیا به ورته قمیص واغوي چې قمیص سره دا اشعار دا به اوتړي الفخذين والورکين بیا دغه نورستو نور کپړي دا لفافو ازار دی واما عندنا اے محل صدیین دی سپوږ کنه نو تیزه کې صدیین هغه دوه کپړي قمیص لاندې ودا راولې دا پیزما کپڑا دې سره سینې وتړي بیا دغه نه پس نور درې کپړي پاتې شوي او اخر کې دوپټه دا آی بند سر ولا پړکی کرامن چلو مخکره وفيه قال حدثنا احمد وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت امرأة من الانصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدمت البصره ګور د امياتيه دغه بوډای د کوم زینبی رضی الله عنها له غسل ورکړو دا مشر صاحبانه دا چراله بصری تا تبادر ابن لها اے دی منډه وغلی په تالاش د بچی دی دینه بچی تختیدلو یا غایب شو نو د خپل بچی تالاش کې منډه وغلی فلم تدرکو نو مانس ادراکونک بچی ولا ملاو نشو فحدثتنا نو دې موږ ته بیان شروع کړ قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا صلاة وخمس واكثر من ذلك ان رايتن ذلك بما صدر وجل في الارض كافورا فاذا فرغتن فاذنني قال فلما فرغنا القى الينا حقو ازار فقال اشعرنا اياه ولم تزد على ذلك او دین زیاتی خبر راته نو کړی اوس راوی وی ولا ادري اي بناتي او دارته پتنشته چې کوم یو بناتو نوا چې دا رقیه وا او کې دا زینب وا او شي مری سبا دغه جواب دادی چې دې ته پتنشته چې یو بناتي لیکن نور روایت مسلم 114 کرازی چې دا بنتا مسلم جلد اول 114 دا کرازی چې دا لور د حضرت زینب وا او دا صاحب ابن ماجه 105 صفحه کرازی چې دا زینب وا ابن ماجه 105 تبي ازان لوګ ور خیر دی ابن ماجه 105 دا زینب وا تیشوا او مسلم جلد اول 114 دا زینب وا جی وزاما ان الاشاره اصل الففنا فيه یا الففنا فيه معنی الففنا ها معنی منګ را غونډ کړه ټول کړه دا پدی کی یا الففنا فيه حضرت منتوی چې اون غاره دا پدی کپڑا کې وکذال کان ابن سیرین یامر بالمرات ان تشعر ولا تؤثر اشاد وکړشی او ازار دینی یعنی پرتوک دینی لیکن موږ هغه ازار ځان لري قمیص ازار لفافه ازار قمیص اشعار حمار دا بخامخې پیزه کپڑے سره سنت دی باب نحل يجعل شعر المرأة 3 قرون آیا او با ګرځول شي وخت د خدي پس د غسل ندریم کوم ځای نو کوم کی مسله کې چې اختلافي امام بخاری الته حل راوړي کومګه مخ کې جواب وکړه چې شوافی ائمه ثلاثوی چې درې حصے باندې تقسیمې نیوا او موږ وی چې نه دوی سی وکای یو با خي طرف ته پتی باندې بل په کس طرف باندې جی وبه قال حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان عن هشام عن ام الهذيل عن ام عتية قالت وفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون وقال وكنا عن سفيان ناسيتها وقرنها اوس ګور ناسيته ګور ده دا وخت د دې ده ناسيتها دا وقرنها دا یو قرن دا بل قرن دا زونډه دا مراد ده چلو باب یلقا اصل معنا دا وختم شاته دا وختم شاته دا وختم شاته جی
باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. دا دوی مسلک دې شابه ده ولګا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثنا حفصة عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها بصدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوه فزفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. باب الثياب البيض للكفن باب دې په بیان د غوروالي د سپینو کپړو لپاره د کفن. تاسو ابي داود ویل دي انو اوس ضرورت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام التسویلو البسو موتاکم او څنګه غوړه جامه هغه سپینه ده هم په ژوند اغونده او مړو لوم اغوندوي لیکن چې څنګه په ژوند کې بغیر د بیاض نه بل کپڑا استعمال جایز دی نو کې چې سپینه کپڑا د کفن ملاو نشي هغه نه علاوه د بررنګ کفن هم جایز دی خو بشرطی کې چې د ناری نه په کفن کې داسې کپڑا را نشي چې مختص به رجالي بالنساري. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اصحاب يمانية بيزن سحولية. كفنا حضرت کفن ورکړشو په 3 جامو یمنیو کې بیزن چې سپین رنگي وي سخو یا سخولیتنا چې زید جوړخ دغه چې د یمن یو کېلو لکه توسو د 400 کاټن د 400 سیجه کډړ دغه خپل دغه کې دا کاټن د 400 دی دا سہولیت سپینه جامه په یمن کې د سہولی علاقې چې وا نو هغه جامه کې حضرت کفن ورکړ شو من کورسوفن چې د مالو چونه جوړې وي لذفیا قمیصن ولا امامه عثمان لذفیا قمیصن ګندل نوا ګندل قمیص پکې نو ایمامه نوا بس. متأخرین وی چې د علما او صلاحا چې مرشي دای په سر باندې پګړې خلک متأخرین مذهب دی متقدمین په اقوالو کې د دې خبره ذکر نشته دی او دغه حدیث لوی دلیل دی چې د حضرت په سر امامان نه خوده شوی نو د اغینه علاوه په دنیا کې څوک دی چې اکرم منه شي ورشه مولانا صاحبہ لہذا امامی وغیرہ نشته. چلو. باب الکفن فی الثوبین. ګوره هر کله چې فارغ امام بخاری د کفن د دریونه چغی ته کفن د سنت وی او شروع ک په بیان د کفن کفایه کې چغی الکه 2 جامو کوم کفن صحیح دی بس. اوس دا مسلې ته وکړه د دې کې بل مسله ده دا 2-3 مسلې متصل را روان دي چې یو سره په 200 بینو کې د احرام په جامو کې مرشه احرام یو لنګ یو بر صادر وي نو کې بدغه کې مرشه نو آیا دا احرام په حالت کې دا مړ چي دي دا به محرم ګڼل کیږي یا په دې موثر عمل د احرام منقطع شو. احناف وی چې دا ماتر انسان انقطع عمله انسان چې مړ شو نو عمل ختم شو نو لہذا دا محرم اگر چې په احرام کیو خو مر سره احرام باطل شو چې احرام باطل شو د دې محرم کفن په شان د عام حلال خلق په شان وي چغه درې جامې دي او خپې به مولا پټو سر به مولا پټو. امام شافعی علیه الرحمت او نور حضرات وی چې نه نبی علیہ السلام سره یو محرم په سفر کې مړو نبی علیہ السلام ورته چې دغه کفن دغه لباس د احرام د دې کفن دی او خوشبو ورته منځ دی کوي او سر ولا مپټوي لہذا د احرام په دې مر سره عمل د احرام نه دی ختم شوی. خوشوي نو منګه احناف دغه جواب کوم له پادیر احادیث ته الحمدلله خو دې حدیث نو جواب دا دی چې دا عمل فقط دې سړي د لپاره خاص وو او باغی باندې دلایل ضمائر د مفرد دلالت کوي
چې نبی علیہ السلام فإنه دیو پاسم لبی دا د دې سړي خصوصیتو دیمه خبره دا چې د خصوصیت وجه مایت نبی وو د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې وو د دې عمل نه دی باطل کړی شوی ور هر چې نور خلق دي دای کفن په شان د عام خلقو به چغتري جامي دي جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا احمد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته یو سره ولاړو په رسی باندې ناسا پرتاو چې سورلینا فوقصته سټ ولا مات کدي سورلای سټ مات چمړ شو او قال فرمای فوقصته یعنی سټ ولا مات کا قال نبی صلی الله علیه وسلم اغسلوا بماء وسدر غسل ولا ورکه وكفنوا في ثوبين الدجامه ولا تهنتوا خوشبو ولا مورکوي ولا تخمروا راس ولا مپټوي فانه دچ د یوباس یوم القیامت ملبیا داونه چې فإن المحرمين يقومون يوم القيامه يلبي معلومه چې دا دی انسان خصوصیتو چلو. باب الحنود للميت. اوس دغه حدیث کې چراغ مستقل باب دی لکه څنګه چې کفن حق دې مړی دی دالکه په کفن باندې خوشبو اچول دام پکار دي سنت طریقه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا احمد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع من راحلته فوقصته او قال فأقصعته صاد مقدم ده فأقصعته او قال فأقعصته رنبی روایت کې کوم ده قاف په صاد مقدم ده تیجو کنا صاد په عین مقدم ده پرستو کې عین په صاد مقدم ده معنی یو ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. کفن د محرم بسنګي دغه دوه روایتونه چې بیا راوړي د مړي کفن چې محرمو په احرام کې څنګه وي نو دوی کفن المحرم او منګوي کفن الحلال غیر محرم فی ثلاثه ثياب ويفعل به ما يفعل بسائر الابواب. چلو. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمر فأقعصته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمر ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف. یو معنا باب دې په بیان دا قمیص یکف چا ګندل شي وي او لا یکف یعنی ګندل شي بس. او چونکه دې حدیث کې مسله دا وا چې ابن ابی د ذیب استدعا سره حضرت ابیتا ابن ابیتا خپل قمیص ور کړو او دا په زید کفن استعمال شو دا قمیص خو ولا یکف یکف بضم الیا او بفتح الکاف یکف معنا ګندل شي. دین عبارت دا د چې یکف دی. باب الکفن پوښی کنه فی القمیص الذي یکف او لا یکف. یکف د کفاءت نه ده د باب د په بیان دا قمیص یکف العذاب المیت او لا یکف او د یکف بضم الیا گندل او د یکف بفتح الیا یکف العذاب المیت او لا. حضرت قوره قمیص ور کړي وو خدا قمیص حضرت چې دا بدلوا دا باسه دا معنی د عذاب نو ګرځیدلې. دریم دا چې یکفو ده بے فتح الیا
وبسكون الكاف يكفي معنى القميص الذي يكفي او لا يكفي ذکر دا قمیص آغا قمیص یکفی للمیت او لا یکفی کافی کیگی دا کفن پزے یا نہ کافی کیگی دریوار ترجمے دریوار احتمالاتو چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال آتني قميصك أو كفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه فقال آذني أصلي عليه. آذني نبي عليه السلام مال بیات دارا کی زبدی جنازوکم فآذنه ندی غیر حضرت اجازت اطلاع ورکړه فلما اراد يصلي عليه جذبه عمر چراغه اراده وکړه چې جنازو کې نو جذبه عمر اون خط د حضرت قمیص سره عمر سے زما ترجمه یاد کړه دا بل ترجمه تاسو څنګه کوي ګوره خلق وی چې جذبه عمر قمیصو راک عمر قمیص ته پیغمبر سے زم اون خط عمر د قمیص حضرت سره د محبت او د احترام دی وجینا فقال عليه الصلاه والسلام كان تصلي للمنافقين الله نبی تخد منافقین جنازون الله من کړي فقال انا بين خيارتين ما اختیار الله کتاب بخنه غواړي او کنه غواړي زبل غواړم چی دا مخ کی تعویل ده کنه یا لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم فصل عليه فنزل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره یعنی منسوخ شو بیا حکم راغی جنازه منسوخ شو چلو. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد ما دفن فاخرج راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه عبد الله بن ابي څخه پس هغه چې قبر کې خوده شو فاخرجوه وقت فنفذ في مريقه والبسوا قميصه فلدخل لعاب پکې واچول خپل قمیص ورته واغوستو او بیا یې فرمایي چې ما د پت زما د قمیص دینه عذاب نشي لرکوله خو زه دا عمل زګه کوم چې زما امید ده چې زما په دې عمل سره د قوم ډیر خلک مسلمانان شي. اول دغه غزوی چې حضرت صحابي او مریدو دغه ترتیب قلب په تور باندې حضرت عمل کړو جی. باب الکفن بغیر قمیص بغیر د قمیص نه یعنی بغیر د قمیص ګندل شي وینا معنا به موږ دا کو چلو. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أصحاب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أصحاب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو عبد الله أبو نعيم لا يقول 3 وعبد الله بن وليد عن سفيان يقول 3 یعنی په 3 کې کفن فی 3 کې د محدثین او راویان او صحابه اختلاف چا 3 نه دي رسوبین باندې ذکر کړي او چا 3 ویل دي. باب الكفن بلا عمامة. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أصحاب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. او دغه درې جوابونه شوي دي ښا چې دا امامه اکرامن له نو اکرامن لابنه وا او قمیص چې کومو دا د پیدا عذاب نه وا مکافات د عباس رضی الله عنه ٹھیک شو او دا حضرت دغه بدله په دنیا کې شروع ولا او یا دغه د بچي تطیب چس